بسم الله الرحمن الرحیم. ستاسو ورور ستاسو خبریال کفایت الله یوسفزی دا زمونږ د 400 پرس کلب کې شفیع الله جان دی او لګیا دی د موسم بهار چې کوم د ګلونو ملونو کرکینده نن سبا ټول خلک کوي همدغه شان دیم لګیا دی د 400 پرس کلب په باړو کې ګلونه مون نه کوي. الحمدلله نور هم داسې اونې بوټي الحمدلله سنا صدا سشتا او تاسو ته خیمه بیا دل راځم واپس دلته کې څه ګلابونه د مخکې نه مونږ کرلو د ورته دارې ګوډ موټ کړی دی لګیا دی په دې کې او دغه شان په غټو ونو کې چې دی نو مونږ سره الحمدلله دا د زیتون ونه ده او دغه شان دغه ته غالبا تاسو غز وایي مونږ هم ورته غز وایو. دغه چینار دی دغه شان سو د کجورو دا واړه بوټي چې کوم وي دلته هم څه ګلابونه خوا دی خوا دغه هم یو غز دی کرلی دی نو لګیا دی دغه شان ګملې هم الحمدلله دی ډېر خیال ساتي شفیع جان او مختلف ګلونه او مختلف بوټي پکې دوی کرلی دي داسې تاسو ګورئ په یو لاین کې دا خوا هم مونږ سره ونې شته یو که تاسو ګورئ نو هغه د بلډینګ په سر باندې چې کوم ښکاري نو دا د جامن بوټي دی ورسره جوخ د ام بوټي دی نو دغه شان بوټي الحمدلله کافي په پرس کلب کې شته خو د هغې باوجود چونکې د بهار موسم شروع کېدو والا دی نو ځکه چې دی نو دا تازه ګلونه دا یې د بوټي راوړي دي. زمون صدر صاحب مو سره تلو شفیع جانه څنګه چل دی ګلونه مون دې راوړل دي ها راځي خشته کی دا د لنګرو کې راوړو د لنګرو نه وکړو بس اوس لګیا دی زه په دې راسي فاصله کې کری نو څو ورځې پس به بیا ان شاء الله چې دا زینه د ګلونو نډک وي دا دته دا لنګره منګره سنه اوخ کې داري او څو ته لاداري لنګرو کې پراتم دي دلته دا ټول دوی راوړي بیګا او دلته خو دي بس نن سهار وخت ته لګیا دی بیا سم ډېر خواري کخته پرس کلب سره ډېره خواري کوي صفای مپه او دار څه نخ کلیوالي نو بس الله دې دله دې اجر هم ورکړي آمین.